غر کې ګرځېده کله غر کې کله یو خوا بل خوا همدغه چغه به یې واله یو نیک سړی و ساده سړی و یا الله ته کم ځای زه تا رضا کول غواړم منډې به والې کله یو غر له کله بل خوا کله بل خوا کله بل خوا یا پروردګاره ته کم ځای د تا پسې ګرځم ته زما نه ښه پی زه تا رضا کوم چې رب کم خلکو به ته ګوره بس رب ستا په سجده کې دی چې ته سجده وکړې دلته دی نه نه زه به خپل رب اینما زه به معافي غواړم ساده سړی رب په منځونو کې دی رب په روژه کې دی رب په صدقه کې دی نه 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 زه به خپل رب اینما چې زه خپل رب له ورشم ها د موسی علیه السلام زمانه کې مې یو سړی وکړل الله وایي ته خو به ډېر ستړی چې زه ته ووینم چې دا خپې دله چاپي کړم دا لاسونه درته چاپي کړم موسی علیه السلام ورته دا ته څه کوې غلطې خبرې کوې د خدای خو داسې خپې نشته لکه زمونږ چې دي نه د خدای لاسونه شته زمونږ په شان نه د خدای ستړي کېږي یاره ډېر لوی کارونه کوي که نارمان دی نو چې دی چاپي کړم دا کفر خبرې کفر د کفر خبرې خدای په چاپی ته محتاج دی خدای ستړي کېږي دا ته څه الله وایي خفه شو حضرت موسی ته پرېږده دا سړی دا د خپل عاشقانه سوچ دی او فکر دی دا د مینې خبرې دی دقسې بابا به منډې والې کله یو غر له ده کله یو خوا له کله بل خوا ده یو نه تپوس کوه بل نه تپوس کوه زما رب کم دی چې زه رضا کم زما رب کم دی چې زه رضا کم محشر چې کم د حساب کتاب میدان دی هغې کې به تله لګي د انصاف او زمونږ ګناهونه او نیکۍ به پې تلې لیکېږي هېڅ شک و شبهه پکې نشته د الله د قرآن وینا ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک و احادیثو خبره هغه ته لکه د چا د نیکي درنه شوه نو جنت ته به ځي او که نیکي سپکه شو ګناهونه یې درانه شو دوزخ ته به ځي او که چرتې برابر شو نیکي او بدي نو بیا د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای د اعراف ورته وایي څه موده به په هغې اعراف کې وي او بیا د هغې نه پس به جنت ته ځي دا الله پاک یو نظام جوړ کړی دی دنیا د امتحان ځای دی اوس دا تله به ډکول غواړي که دا تله ډکه نه شوه په نیکو باندې او په ګناهونو ډکه شوه نو د الله د قانون مطابق بیا جنت ته تلل نشته ځي به خو وروستو به ځي چې مسلمان لاول به دوزخ ته ځي او په دوزخ کې به غوټې وایي چې ګناهونه ته د دوزخ په اور اورجېږي او ختم شي د هغې نه پس به جنت ته ځي نو الله مهربانه دی په خپلو بندګانو او رسول الله مبارکم په خپل امت رحم کوونکی دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم نو بعضې داسې الفاظ یې مونږ ته ښوولي دي چې هغه مونږ ووایو زمونږ تله به پرې ډکه شي او نیکي به هم درنه شي او ګناه به سپکه شي هغه الفاظ دا دي چې دا ما کوم حدیث ته تولسته حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمای وی حضور پاک او فرمایل چې دوه خبرې دي یعنی دې کې یو اشاره ده ګوره ډېرې زیاتې نه دي ډېرې مختصرې دي زم تاسو ته مثلا وایم لکه سړی پې نه ستړی کېږي مختصرې خبرې دي دقه رنګې حضور پاک فرمایي ګورې دوه خبرې دي او ډېرې نه دي او دا دوه خبرې هغه دي چې الله ته خوښې دي د الله دا دواړه خبرې خوښې دي چې ته وې نو الله پې خوشحالېږي کم الله رحمان چې ډېر مهربانه ذات دی په انسان مهربانه دی دا د الله مهرباني ده چې دا دوه خبرې خوښې کړي دي او په دوی دله دومره اجر او ثواب مقرر کړی دی هغه پروردګار چې هغه رحمان دی دا د الله ښکلې صفت دی دا رحمان مهربانه ورته مونږ وایو لکه مور په بچي مهرباني پلار په زوی مهرباني استاد په شاګرد مهرباني دقه رنګې الله په خپلو بندګانو مهربانه دی بلکې د دې نه زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو په دنیا کې ګوره حضور پاک فرمایي چې الله فرمایي چې دنیا کې د هر چا له روزي ورکوم مسلمان لم ورکوم او کافر لم ورکوم خپل دشمن لم ورکوم داسې څوک نشته چې هغه وایي چې په ما الله مهربانه نه دی الله وایي ما پیدا کړې چې مې پیدا کړ ورکوم به اوس روزي چې دې پیدا کړم او ډوډۍ نه ورکوم بیا خو انصاف نه شو کله کله به سخته راولم لږ ازمایش به پې کوم ځان ته به یې لږ راجع کوم خو ورکوم وله ډوډۍ او د ډوډۍ دپاره الله بیا ځمکه پیدا کړې ده په دې ځمکه کې د انسان غله راوچتېږي
د ځمکه کې به زه طاقت اچومه اوبه به وله زر اسمان نه راوروم او د نهرونو او د سیندونو نه به وله اوبه زر وباسم دی به خپله خواري کوي زرغونتیا به زه کوم انسان خو صرف کر غونده کوي فصل خو انسان نشي زرغونولی افرأیتم ما تحرسونه تاسو صرف فصل کرے بس دا ستا کار دی غنم نولے جوار نولے بل شی پیاس کرے اوگا کرے ٹیپر کرے مولے دا تکر کرونده به تکے ام چې په کومو لاسونو کې دا دله خدای درکړي دي او په کومو سترګو چې ته پټي ته ځې دا هم دله خدای درکړي دي او په کومو دماغو باندې چې ته دا خپل سیس پیژنې ځمکه او کرونده دا دماغ او دې کې طاقت ته الله اچولی دی بیا رسو سوی وی فصل خو تکره خو انتم تزرعونه ام نحن زارعون وی دا تا د ځمکې نه زرغون کړي دي که دا ما زرغون کړي دي زرغونه بیا د الله کار غنم اوچوي او ښکلی مزیدار تیغه ته وباسي او یوه تیغه هم نی دا اوه او اته او شپږ او درې او څلور وي دا د یو دغه باندې یو پټ غوندې ته د غنمې لاندې ته وي چې اوچت شي په هغې کې بیا وږي دله خدای راوباسي دقه یو پټی دی دا ښکلی غنم دله چا زرغون کړل په دې پټي کې د الله یو اوبه دي یو اوبه او په دې اوبو باندې دقه ځمکه ده د دې ځمکې نه طاقتونه راځي او دا د انسان دا خوراکونه پې تیارېږي قسم په خدای ځکه له حیران شم یو د مالټې بوټی دی یو بوټی د مالټې څومره ښکلی رنګ یې دی څومره ښکلی غونډه منډه جوړه ده چا پې پرکار نه دی ګرځولی او دننه پکې څومره ښکلې خشته اوبه دي او خوند یې څونه مزیدار دی همدغه اوبه د ځمکې نه راکاږي دغه بوټې په دې څانګو کې ځي او دغه مالټه دا ته جوړېږي پوستکي جوړېږي یا خدایه څه لوی قدرت دی او په پوستکي کې دننه بیا مغز جوړېږي او په مغز کې دننه جوس پراته دي خشته مزیدار جوس جوړ کړه داسې جوس ده ته به مصنوعي جوړ کې هلکه وایي دا څه شی دی وایي دا مصنوعي جوس دی نه 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 ډاکټر وایي دا مه خوره دا نقصان ورکوي وجود له او خپل جوس وباسه وجود له به فایده ورکوي او چې ته کلم جوس وباسې او کوله وې کېره دقه دی په دې میدان کې سبا به څښا پراته او تر څو چې دا جوس د مالټې په پوستکي کې بند دي د الله قدرت ته ګوره تر څو چې اوچوالي پې نه راغلي دا به محفوظ پراته دا نه خرابېږي څه موږ له خدای نه دي راکړي ګنی دی پکې دننه هر یو بند د ګني ځان له د جوس یو ګیلاس دی په ډیران د پاسه ولاړ دی په ډیران خو شی څښا کېږي محفوظ پروت دی تر څو چې ته جوس وباسې مچان به پې وبنګېږي او څښا به شي او په دې نل د پاسه څومره کلک نل یې تاو کړی دی چې دې ته د مچ د ماشي او د نورو څیزونو نقصان ورونه رسي ستا وجود ته تاوان پیدا نه شي څه ته موږ نظر نه کوو د خدای قدرت ته ګوپي نازک شی دی خدای دې پاڼه تاو کړی دی تک سپین مزیدار که دا پاڼه یې نه وې څونه خاورې او دوړې او شي څیزونه پې پراته ټیپر ته وګوره مولی ته وګوره نو خدای وله پوستکي ورکړی محفوظ یې دله شی ساتلی دی کیلې ته وګوره الوا د الوا د کیله په پوستکي کې بنده ده ته چې الوا پخه کې سبا څښئ دا پوستکي کې بنده ده پرته ده هېڅ هم نه کېږي پوستکي نه لرې که نو سبا به څښئ خشته ښکلې الوا دقه اوبو نه دا ټول جوړېږي قرآن شریف کې الله فرمایي رنګونه جدا جدا دي د یو مالټې جدا خوند دی د بل جدا خوند رنګ جدا پوستکي جدا څه ترخي دي څه خوږې دي څه ترشي دي څه ترسکونې دي او د انار دانې ته بیا پکې دننه په دانه کې دله څومره جوس پیدا کړي دي ظالمه ته به اوس هم د خدای قدرت نه مني دغه یو پټي کې در څه زرغونېږي دغه یو اوبو ټول بوټي راکاږي ځان ته دغه یو نور په ټولو لګېږي دغه یو سپومۍ رڼا او د ستورو رڼا ټولو ته رسېږي دغه یو هوا دې ټولو ته رسېږي الله پاک هر شي له خپل رنګ ورکړی دی خپل خوند یې ورکړی دی خپل ذوق یې ورکړی دی ای بنده د چا دپاره ستا د فایدې دپاره دا به نه وی چې دا ما وکړل د مونږ سړی مونږ څه وایو مونږ کې قبر دا زما هېڅ هم نشي کولی ته صرف فصل کرا زرغونتیا ستا کار نه دی د رب العالمین کار دی زما وروره ډېر مهربانه ذات دی چې موږ له خدای څه رانه کړل
میوې دله درکړه خوراک یې څه خو به ځان کړی که نه داسې خو نه جنت خو نه دی چې کټ کې پروت او د انګورو څانګه به راښکته شي او خپله خوله به م نه وځې او دانه به خولې ته دردنه کېږي او خورې به خو جنت کې وایي د جنت او د دنیا خو فرق دی دې ته رحمان ذات وایي دا کافر لم ورکوي دا مسلمان لم ورکوي دا هغه چا لم ورکوي چې خدای ته کنځل کوي چې دا څوک وایي چې د خدای لور ده په خدای دا خدای ته کنځل دی حدیث کې راځي چې څوک وایي دا پلان کې د خدای زوی دی دا الله ته کنځل دی په دې الله خفه کېږي زوی خو هغه چا لري چې دی ورته محتاج دی خواهش لري خدای خواهشاتو نه پاک دی زوی خو هغه چا لري چې د بوډا شم چې د ما مال په قبضه کې والي او زما دغه والي اوږه راکړي او ما یو ځای ته بولي خدای خو نه ستړي کېږي او نه چاته حاجت شته نه زوی لري نه شریک لري نه لور لري دا کنځل دی خدای ته بیا م الله ډوډۍ ورکوي بیا م الله روزي ورکوي ته به ورکړې خپل دشمن له ډوډۍ بل دشمن له ډوډۍ ورکوي دې ته رحمان وایي دا مهربانه ذات او بیا مو درته وایي چې ای بنده 70 کال دې کفر وکړو او یا اتیا کاله راشه مه مایوسه کېږه لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمت نه مه مایوسه کېږئ ان الله یغفر الذنوب جمیعا ما ته توبه وباسه که صرف دومره ووایه چې الله بس زما د کفر نه توبه ده او الله زه تا یو منم ایمان راوړه منتوبې الله ووایه قسم دی د اتیو کالو کفر د ته بخي دا تپوس هم د نه قیامت کې نه کوي چې دا ته کافر ولې وې دا ما ته د کنځل ولې کړی دی بنده خو چې څوک معاف کړي تپوس ته کوي وی معاف کوم دی خو دا غلطي دې ولې کړې ده الله د دې غلطۍ پوښتنه هم نه کوي چې دا غلطي دې ولې کړې دې ته رحمان وایي او دا مونږ ته پته راځه مارونو چې دا هر څه چې مونږ له راکړي دا الله راکړي دي او دا زمونږ ایمان دی چې کوم وخت یې غواړي اخیستی شي یو ساعت کې اخیستی شي نن دا سترګې دي په یو ساعت کې به دې ړوند کې بیا به څه کې تپ تپ پکې نن دا دماغ دی په یو ساعت کې یو معمولي ټانکه دی لږه ورکوټې غوندې ټانکه که هغه ټانکې دی له وخېجول هر څه ختم کله سړی ویریږي کله داسې ویریږي سړی چې خدای پاک داسې نري رګونه دي په دې دماغو کې داسې نري لکه د ویښتن هم نري په هغې کې وینه روانه ده او چلیږي پکې سړی وي خدای پاکه دا رګ چېته بند نه شي دې زړه ته دې وګوره چې کله ته پیدا شوې دا پمپ کوي لګیا دی غرزار کوي که یو سیکنډ یو منټ لم دا خاموش و مرګ دی نه خاموش کېږي ټول وجود ته الله رسول کوي ډوډۍ خدای راکړه رزق خدای راکړه دا هغه رزق د معده کولو غاښونه او خوله خدای راکړل هوا چې زمونږ ورته جد دی هراله دونه خدای بېسیاره کړه چې د بیې ضرورت ورته ډېر زیات دی نو په بیه نه خرڅېږي اوبه دي او دا څیزونه دې ته څه وایي دې ذات ته رحمان او چې دا رحمان دی خوشحاله که نو زه خو بیا هم چې یو شی در کوم ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي زه بیا هم په غوښتو خفه کېږم الله په غوښتو خفه کېږي نه پرې خوشحالېږي ای مسلمانان خپل رب راضي کې هر څه الله سره دی ستا صحت ستا مرض ستا عزت ستا بېعزتي ستا بچي ستا مال ستا دولت ستا اصل ژوند دی په خدای چې دا ژوند تا سره دا ستا چې نن بچي قدر کوي ته جمدی یې دا نن چې ستا رونه قدر کوي ته جمدی یې دا نن چې ستا ګاونډیان عزت کوي دا ته نن جمدی یې دا نن چې ستا دا خپل خپلوان خیال ساتي دا ته جمدی یې ګورې که الله د نڅا وویسته او مړې کړې په خدای که دې په کور کې مو ساتي هلکه وایي جنازه څو بجې مقرر شوه یاره جي 11 ښه ما خو د 2 اورېدلي نه 2 مقرر کړې وه خو مړې څښا کېده نو جنازه یې مخکې کړه زر یې تختۍ د کوره او شریعت هم وایي چې زر یې ښخه وه یو څو ورځې یادي بس هېر شو خبره خلاصه شو دا ستا د ژوند د برکته ستا عزت دی ګورې که لاړې که نه د دې دنیا نه دا چې کوم مال دې ګټلی دی بچي به دې پرې مزې کوي په دې مال دعا هم درته نه کوي خیرات هم در پسې نه کوي صدقه هم در پسې نه کوي یو کس ته مې ویل هلکه پلار له دې حج وکړه که نه وي ځان له بیا کوه که نه هلکه مال دولت وي ځان له بیا کوه که نه مې بلکل دې سوچه خبره دې وکړه سمه نره خبره دې وکړه ځان له بیا کوه مال دولت یې کوه بیا که نه ولې نه کوه هلکه پلار دې روجې نه دي نیولې فدیه ورکوي ورکون نه وي بیا که نه ولې نه وي دا زما پلار ته د خپل پلار نه پاتې او ما ته د خپل پلار نه پاتې شو خیر وکړه ته پېښه خدای پېښه مهربانه ذات دا نه کوي مهربانه ذات وایي ما د توبه وباسه زه دې بخم نو دا 2 خبرې مهربانه ذات ته خوښې دي نو هلکه
زه خو دوست خوشحالوم، پلار خوشحالوم، مور خوشحالوم، زوی خوشحالوم چې مې دغه لږ ساعت په کار راځي بیا په کار نه راځي، او هغه ذات چې په دنیا کې م ستا په کار راځي، په قبر کې د حساب کتاب په میدان کې مو په پل صراط کې، نو هغه به نه خوشحالوي. په دې دوو خبرو دغه مهربانه ذات خوشحالېږي. هلکه چې الله پې خوشحالېږي نو الله خوشحالول خو ډېر ګران دي، بیا خو به پې زه ستړی کېږم. وایي نه خفیفتان علی اللسان، په ژبه اسانې دي، سړی پې ستړی کېږي نه. ښه چې سړی پې نه ستړی کېږي خو ثواب به یې کمي که نه، دا خو چې ستړی شي نو ثواب به وګټي. نه وایي ثقیلتان فی المیزان، په تله کې درنې دي. حضور پاک فرمایي سبحان الله نیمه تله ډکوي، الحمدلله نیمه ډکۍ په هغې پوره ډکی شي. هغه تله چې تېره جمعه مې تاسو تر محشر په خبرو کې ویلی پریشانی ختم. زه دنیا کې ولې پریشانه شم چې مهربان رب مې شته؟ زه د قبر نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته؟ زه د عذاب د فرشتو نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته؟ زه ولې په دې ویرېږم چې زما تله به تشه چې مهربان رب وایي دوه خبرې وکړه چې تله ډکه کړم که نه، نو چې دام زه نه کوم نو بیا به یریږم، بیا به وال زما په غاړه به مهربان رب څه وایي تله دله ډکوم که نه. یا د خدای بندګانو څونه په اسانې درته ډکوي، یا د دې رب به مونږ بیا هم خفه کوو، دې به مونږ خوشحاله. زه طالبانو ته به یم چې تله هم پرې ډکه نه شي که نه، په دې دوو خبرو خو چې زما رب خوشحاله شي ماله دا ډېر لوی غنیمت بس چې الله خوشحاله شي. زم پروردگار زما ستا خوشحالي پکار ده، الله زما ستا رضا پکار ده چې ته زما نه خوشحاله شي او ته زما نه راضي شي. بس چې زه به تا په کومه خبره راضي کم پروردګاره، تا به زه په څه راضي کم. یو بزرګو بازار کې ګرځېده، کله غر کې کله یو خوا بل خوا، همدغه چغه به یې واله. یو نیک سړی و، ساده سړی و، یا الله ته کم ځای زه تا رضا کول غواړم. منډې به والې، کله یو غر له کله بل خوا، کله بل خوا، کله بل خوا. یا پروردګاره ته کم ځای د تا پسې ګرځم، ته زما نه ښه پیدا تا رضا کوم. چې رب به کم خلکو به ته ګوره بس رب ستا په سجده کې دی چې ته سجده وکړې دلته دی. نه نه، زه به خپل رب اینما زه به معافي غواړم. ساده سړی، رب په منځونو کې دی، رب په روژه کې دی، رب په صدقه کې دی. نه 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 نه، زه به خپل رب اینما چې د خپل رب له ورشم. ها د موسی علیه السلام زمانه کې مې یو سړی وکړل، الله وایي ته خو به ډېر ستړی چې زه ته ووینم چې دا خپې دله چاپي کړم، دا لاسونه درته چاپي کړم. موسی علیه السلام ورته دا ته څه کوې؟ غلطې خبرې کوې. د خدای خو داسې خپې نشته لکه زمونږ چې دي، نه د خدای لاسونه شته زمونږ په شان، نه خدای ستړي کېږي. یاره ډېر لوی کارونه کوي که نه، ارمان دی نو چې دې چاپي کړم. دا کفر خبرې، کفر د کفر خبرې. خدای په چاپی ته محتاج دی، خدای ستړی کېږي. دا ته څه وایي؟ الله وایي خفه شو، حضرت موسی ته پرېږده دا سړی، دا د خپل عاشقانه سوچ دی او فکر دی، دا د مینې خبرې دي. دقسې بابا به منډې والې، کله یو غر له ده، کله یو خوا له، کله بل خوا له، یو نه تپوس کوه بل نه تپوس کوه. زما رب کم دی چې زه یې رضا کړم، زما رب کم دی چې زه یې رضا کړم. د هغه وخت هر یو پیغمبر چې د هغه په ژبه ورته الله پاک ووایي، فرشته راله، جبریل یا هره فرشته چې وي، او د خپل وخت پیغمبر ته وي چې ورشه دې بنده ته ووایه چې د ستا دې زړه کې مړه کې او ستا نه زه راضي یم. د انسان زړه عرش الرحمن د الله عرش ته وایي. د ستا زړه کې ستا زړه ته الله نږدې دی. په خدای قسم په زړه کې به دې خبره راغلي، ته به ترې نه خبره والله به ترې خبرداري. دا نو مهربانه ذات دی، هېڅ اجر ثواب خو ډېره ښه خبره ده. زه ربه چې ته راضي او ته خوشحاله په کوم څیز، بس ما دپاره د دې نه غټ غنیمت بل نشته. او چې ته زما نه راضي شي او ته زما نه خوشحاله شي، نو په دې دوه خبرو رب راضي کېږي او خوشحالېږي. او په ژبه مسانې دي او تله هم پرې ډکېږي. یا خدایه اوس پې موږ نه وایو. دا هلکه کومې دوه خبرې دي؟ یو ده سبحان الله وبحمده، بله ده سبحان الله العظیم. او د دې بس ما خو تاسو ته وایي چې طالبانو ته پکې موږ اوږدې خبرې کوو، هغه زه تاسو ته نه وایم، موږ یې څه معنا کوو؟ یا خدایه تا کې هېڅ عیب نشته دی، الله په دې خوشحاله، الله کې هېڅ عیب نشته.
څوک وی خدای له د مکې کافرانو به وی فرشتې د خدای لوڼه دي مو وی نه دا د خدای عیب دی خدای پاک ښځې ته خواهشاتو تاجت نشته او دې لوڼو تاجت شته او چا به وی چې نه عیسی علیه السلام یې زوی دی عزیر علیه السلام یې زوی دی وایي د خدای ظالمانو خدای زوی تاجت نشته لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله همسر نشته څوک الله کې ایس عیب نشته ما له مرګ راځي خدای له مرګ نه راځي زه ناجوړه کېږم خدای نه ناجوړه کېږي زه ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي ما مال کمیږي الله سره ایس هم نه کمیږي زما سترګې به کمزوري نظر به نه لګي په خدای چې الله د ځمکې په تل کې چې څه پیدا کړي د هغې نه خبردار دی او وینې زما غوږ به کمزوري شي څه اواز به نه اورم الله هر وخت اوري د هر ځای نه اوري زما زړه به ودرېږي مړ به شم الله له مرګ نه راځي الله له ستړې نه راځي کل یوم هو فی شأن د دنیا ټول نظام یې درته روان کړی دی یو کن باندې ارس پیدا کوي په یو کن ارس ختمی سبحان الله دقه معنا ده چې الله د هر عیب نه پاک دی وبحمده څومره ښکلي صفتونه دي د دې ټولو مستحق الله دی دا خشته او ښکلي صفتونه د الله سره مناسب دي چې خالق دی مالک دی رازق دی موږ له روزي راکوي او د لوی قدرت خاوند او مالک دی خپلې مبارکې لور حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ته حضرت علي وی بچې بابا له دې غلامان راغلي دي او شابه ورشه چې یو غلام دله درکړي دا چې راله حضور پاک نو واپس لاړه چې راغی حضور پاک عایشې بیبي ورته وویل وی د الله رسوله فاطمه راغلی وه ډېره یې خوښه وه کور ته ورغی حضرت علي وی موږ دواړه ملستو حضور پاک چې راننوت موږ پاسېدو وی مه پاسئ وی کېناسته چې کېناست په مبارک یې اوږده کړه او زما د خېټې سره ولګېدله بچې څنګه راغلې وې هغې کې حیا و غږ یې نه شو کولی ما وی د الله رسوله ما در لېږلې وه تا له څه غلامان چا را لېږلي دي نو ما وی چې یو غلام دی له ورکې ولې ځکه میچن په خپله تا وی هغه زمانه کې میچنې وې په دې میچنو باندې به دا غلې اوړه کولې په خپله تاوی په لاسو کې غوټې پیدا شوې استخ خدمت په خپله کوي ګیا وړه کوي چې د پیغمبر څونه خشتب لور دومره مینه یې ده د حضرت فاطمې سره چې زه ویلې درته نه شم ځان له واقع ده ما ویلي دي مخکې په تقریرونو کې سبا خلک خپلو بچو له ورکوي د بل نه نوړی راخلي خپلو بچو له یې ورکوي رسول الله مبارک فرمایل بچې فاطمه د بدر یتیمانان زیات مستحق دي چې دا غلامان هغې له ورکړم او تا ته داسې یو څو خبرې ښیم چې هغه دې ووې نو د غلام نه بدله بهتري نو 33 کرته سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر دې کې هغه شته سبحان الله پکې راغی بحمده کې الحمدلله راغی او العظیم د الله اکبر معنا ورکوي داسې الفاظ دي چې هر څه پکې راغلل بل دی فرمایي الحمدلله وایا دا د خدای شکر دی بحمده الحمدلله پکې راغلی بل دی وی سبحان الله وایا پکې راغلی بل دی وی د الله لوهي وایا اوهو العظیم د الله لوهي پکې راغلی او د فرشتو تسبیح سبحان الله د فرشتو تسبیح دی فرشتې لګیا دي سبحان الله سبحان الله هغه سبحان الله پکې او د ټولو نه لویه خبره څه ده ادا چې الله د خپل ځکه د خپل ځان صفت کوم نو زه پې بدي ښکارم خلک یې ځان صفت په خپله کوي دا ولې ځکه دا زما د صفت به ما کینې او زه به دروغ وایم یوه بل زما د صفت زما نه دی دا خو الله چې وغواړي اوس یې رانه اخیستی شي دا د الله را کړی دی د الله صفتونه الله له چا ورکړي نه دي دا هغه خپل ذاتي دی او الله که زه صفت کوم دروغجن به یم په خپل صفت کې الله دروغجن نه دی هغه رښتونه دي زما صفت ختمیږي ښکلی لیکي او چې بوډا شي نو ملی راټیټه شي خشته لیکي خوبصورت ښکلی چې دی ځوان وي که نه د خلک د وجود تماشې کوي دې مرده نظره کېږي دا ماشوم ښکلی دا هلک ښکلی دی او چې کله بیا بوډا شه بس بیا ملا راټیټه شي په لاره چې روانې غریب ټیټه ملا والا ځي کونټی ورسره په لار کې غاښونه یې ووتل ختم شو ما ته یو سړي وي یو بابا یار مولوي صاحب غاښونه مې ووتل غاښ مې نشته څه خوړی نه شم بابا جي
اتیا کاله دې په دې غاښ دومره ټنه غله مې زده کړه چې د حد نه وتې دونه به د تورنګزو جرند هم د اوډیګرام معده نه کي لکه څومره چې تا په دې غاښونو کوم جنسونه معده کړي دي جوار نینونه به دې پې ټقارسته غوزان او ګنې به دې پې ګنې بس دی که نه اوس دله خدای الوا ته جوړ کړل نو ګزاره وکړه اوس که دغه رنګې غوږونه دي دغه رنګې سترګې ختم چیپړ شي چیپړ او دغه رنګې جینۍ وي چې ښکلې وي هر سړی وایي چې دا زه غواړم زه یې زویله غواړم حسن یې د هغې نه م ځان روکې روکه چې ما کې خو ډېر لوی حسن دی او ډول دی او چې کله بوډۍ شوه بیا یې ملا ټیټه ختم بیا مخ چیپړ شي زړه جرابه ترې جوړه شي زړه پوسکی ختم خولې نه ټول غاښونه وځي بیا خبرې هم نشي کولی بیا ورته ګوره ختم چیپړه شوه حسن لړ ختم ښکلې والې لړ ختم شو جبې بیا هم په تایلونو درېږي د خدای شان دی اینګور ته په اور کې ولاړ اینګور ته په اور کې ولاړ وګورې د بعضې اینګور نه خواښې هم په اور کې ولاړ بهر کې لاړه بوډۍ شو الله باندې بوډاوالی نه ان الله جمیل یحب الجمال د خدای پاک طاقت نه ختمېږي الله پاک له چې کوم صفت دی هغه دی بس رب العالمین حضور پاک په خپله فرمایي لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا الله زه دله هغسې صفتونه نشم کولی څنګه چې ته د خپل ځان کې نو دا هغه صفت دی چې الله په خپله د خپل ځان کوي وایې دې حدیث کې چې دا ما درته روان کړی دی دې کې هغه صفتونه دي چې ټول کائنات یې وایي ونه یې وایي بوټې یې وایي کبان یې وایي مارغان یې وایي حتی ستا په وجود د پاسه دا ویښتې م وایي ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هر شی دقه دوه صفتونه وایي چې دا ما روان کړي دي سبحان الله والحمد لله وایي تاسو پرې نه پوهېږئ دا داسې الفاظ دي چې جامع الفاظ دي بس دې کې د الله ټول صفتونه رالل دې کې د الله خوشحالي راله دې کې تله ډکه شوه دا هغه دي چې فرشتې وایي کائنات یې وایي الله په خپله د خپل ځان وایي دا هغه دي چې پیغمبرانو ویلي هر پیغمبر چې ویلي دي هم دقه الفاظ سبحان الله الحمد لله او دې کې یو بل صفت دی زمارونو د خدای شکر دی پکې شکر بحمده څه شی دی لکه د خدای شکر شکریه ده پکې مونږ خو یو ناشکره خو پکې ګو نه دې کې د الله شکریه ده او رب الله په قرآن شریف کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که زما شکریه ادا کړه نعمت نور هم زیاتو ولئن کفرتم او که ناشکري مو وکړله نو ان عذابي لشدید بیا زما عذاب سخت دی او د دې نورې ډېرې فایدې دي حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة کہ روزانہ څوک سل کرته وي محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وي که ګناهونه د دریاب د زګ عمرې الله به ټول ګناهونه ورته معاف کړي هلکه اوس به څوک چې دا به وایي سل کرته کم از کم په شواروز کې دا به څوک وایي چې څوک وایي هغه را سره لاس اوچت کړي انشاءالله ورسره ووایه او چې کمې زنانه زما اواز واوري زما خویندې زما میندې زما لونه چې څوک اوري نو هغوی به م وایي که خیر انشاءالله هغوی دې په خپل کور کې انشاءالله ووایي او دا الفاظ به وایي او تاسو به دا مهرباني کوئ چې دا ما ووایې کمې خبرې که ټولې درته نه یاده نو صرف دونه خو یاد ساتئ که نه چې په دې الله خوشحالېږي تله پرې ډکېږي ګناهونه پرې معاف کېږي نو کور یې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته خپلو بیبیانو ته دا زما دا د فایدې خبرې دي دا به که خیر بېګاله وایې ښه چې هغوی مو ورباندې عمل وکړي انشاءالله وایو یو ځل به څه وایو که نه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم امینه ته به ښځې ته وایې ښه او چې خامخې وکړي ژبه خو یې کار کوي که نه او که نه هسې نه چې ژبه یې کار نه کوي ته ورته وایې ژبه یې کار نه کوي او سبق یې ویلی دی دویم پاس نه قرآن شریف یادوم د خدای ظالم
ورا نه دی ویلي د خدای د عالمه شروع کوه ته که شروع کوه دا الفاظ خو ویلی شي که نه دا ورته او که دا ورته وښایه چې دا الفاظ ووایي الله هم خوشحاله کړه الله دې مونږ له د وینا طاقت راکړي